أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا قيل لهم أو کلا چې وویل شي دیتا تعالوا راشئ تاسو الى ما حکم ته انزل الله چې الله تعالی نازل کړی دی وإلى الرسول او پیغمبر ته رأيت المنافقين تبوینی منافقان لرا یصدون عنك چې دی مخ اړوي دستانا صدودن په مخ اړولو سره فكيف فسهل بوي اذا اصابتهم کلا چې ورسیږي دیتا مصیبت یو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دای عملونو چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دي ثم جاءوک بیا راشي دی تا ته یحلفون بالله دی به قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره ان اردنا چې موږ اراده نه وکړې الا احسانا مگر د نیکۍ کولو وتوفیقا او د جوړښت راوستلو اولئک الذین دا کسان دي یعلم الله چې پیژني الله تعالی ما فی قلوبهم آسو چې پزلونو د دی کې دي فاعرض عنهم فاستمخواړه د دینا وعظهم او نصیحت کدیتا وقل لهم او آیت دیتا فی انفسهم فبارد نفسنو د دی کې قولا بلیغا وینا مؤثرا. مخکې آیت مبارکه کې یو واقع بیان شو چې د یو منافق او د یهودي منځ کې تنازع وه او دی راغله نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه. منافق چې و هغه په دې باندې راضي نه شو. بیا دی عمر رضی الله تعالی عنه ته راغلو او عمر رضی الله عنه له بیا سمه فیصله وکړه. د منافق نه سر قلم کو. په دې خبره باندې د دې مقتول وارثانو ډیر زور او شور شروع کو او دی راغله نبی علیه السلام ته او د عمر رضی الله عنه خلاف یو مهم چلو چې عمر رضی الله عنه جلبازي وکړه. زمونږ سړی بې ګناه هغه منافق نه و. دغه مقصد دا و چې د فریقین منځ کې په سازگار ماحول کې په مناسب انداز کې مسله حل شي. دی دا وی چې نبی علیہ السلام هو چونکې د قانون مطابق فیصله کوله. نبی علیہ السلام هو د چا رعایت به نه ساتو. زموږ ملګری چې هغه چې عمر رضی الله عنه له لاړو مقصد یې دا و چې فیصله کې مصالحت وشي چې یهودیم خفه نه شي او زموږ ملګری هم خفه نه شي او داسې فیصله وشي چې دواړه فریقین خوشحاله وي. او په دې خبره دی قسمونه هم خوړلو چې زموږ ملګری منافق نه و هغه په بل څه مقصد نه وتلی ستاسو د فیصلې نه انکار نه کو خو صرف مصالحت او موافقت راوستلو دپاره هغه عمر رضی الله عنه له تلو. او عمر رضی الله عنه له دونه جلبازي نه و پکارو دونه زر قدم اوچتول نو پکارو فوراً قتلول نو پکارو کم از کم لږ سوچ پکارو لږ مشوره پکارو داینا بعد به یو قدم به اوچتو. مقصد د دې دا چې عمر رضی الله عنه د موږ د ملګری اوس دیت ورکی چې دا کار د غلط کړی دا قتل غلط شوی دی
لہذا عمر رضی اللہ عنہ بوس دیت ورکی زمونږ د مقتولو. لیکن الله تعالی آیتونه نازل کړو او د منافقانو منافقت یې واضحه او ظاهره کو چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلې ته ورسره تیار نو. منافق هو د سره راتنه دا هو له يهودي غیرت ورکو نو د مجبورې د وجې نه دی اخیری درجه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغی او بیا چې د نبی علیہ السلام فیصله اوریده پای باندې د زړه نه خوشاله نو راغی عمر رضی الله عنه له قرآن کریم د منافقت ښکاره کو ظاهر کو. قرآن کریم د مخ کې نه وي چې دی به راځي او دی به قسمونه خوري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې سره بحث مباحثه مه کوه، دې ته نصیحت وکړه، د خیر خواهی خبرې ورته وکړه چې دی په کلکه باندې ایمان نه وړي او اوس هم چې کوم مخلص شي. که د دې په زړونو کې کوم نفاق دی دا نفاق نه توبه وباسي او اوس هم چې دی نه څه وشو نه وشو او دا باقي خلک د کم از کم د منافقت نه توبه وباسي او په مخلص مؤمنان مسلمانان دي شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دي ته کلم چې منافقانو ته خبره کوي چې راځي د الله او د الله رسول ته دی چرم نه تیاریږي ځکه دی په زړونو کې غلا ده منافقت ته په خوله باندې خو ویلی شي نه کنه چې مونږ د زړه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه دی راوړی، مونږ خو صرف په ظاهره باندې راوړی دی، نور خو دا ډرپوک قوم دی، مخامخ راتلی نشي میدان ته، زړونو کې دشمني پرته را نو دی ته که چېرې ته وایي چې راشه یو مسلې ته یو فیصلې ته د پیغمبر نو دی چرم تاله نه راځي، دی وستانه ډډه کې اعراض وکي بانی وکي دا دی چې تاله راځي انتهایی د مجبورې د وجې نه راځي چې دی انتهایی مجبوره شي که نه راځو نو منافقت هم کلاویږي نو صرف د منافقت باندې پردې راوستو لپاره به دی تاله راځي ورنه دی اسې تاله چرم نشي راتلی. تعالوا راشه تاسو الی ما انزل الله هغه حکم ته هغه فیصلې ته چې الله نازل کړی ده. الله یې حکم دی کې نازل کړی په قرآن کې، راشه خپله فیصله قرآن ته مخامخ کې چې قرآن کریم ستاسو باره کې څه وایي. و الی الرسول او پیغمبر ته، پیغمبر د قرآن کریم اول شارح دی، د قرآن کریم لومبنی تشریح چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی ده په خپلو تعلیماتو سره. بیا چې پیغمبر موجود دی نو بل څوک دا اهلیت کم ځای لري چې هغه به فیصله وکړي د چا باره کې. کعب بن اشرف به څه وکړي، ابو برده به څه وکړي، بل څوک به څه وکړي. راشه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی دغه ته خپله مسله وړاندې کړي چې هغه صحیح فیصله وکړي. خو دې ته چونکې پته را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې طرفداری جانبداری قومیت او نسلیت شته نه او نه هغه رشوتونه اخلي نه چا خاطر کې هغه اصل مسله اوري او حق چې د چا کېږي هغه په حق کې فیصله وکړي. دا نه ګوري چې دا د ما د ډلې دی، دا مومن دی که دا کافر دی که دا یهودي دی که دا هر څوک دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام که یو انسان دغه په مذهب نه می لکه یهودي دغه یهودیت ته به نه ګوري، حق ته به ګوري چې حق د چا کېږي، د حق مطابق به پیغمبر فیصله کوي. نو رأیت المنافقین ته به ویني منافقانو لره یصدون چې دی منې کېږي. صد یصد دوه معنی راځي، یو دا چې انسان په خپله منې شي دا لازمي معنا شوه، یو دا چې نور خلق منې کړي دا معنا متعدی ده، دلته کې لازمي معنا ده. یصدون دی منې کېږي، صد چې دی منع کولو ته وي، دی منې کېږي په خپله عنک دستانه ستانه منې کېږي تانه نه راځي بل چاله به ځي هغه ځای ته به ځي چې کوم ځای کې ردي د منشا مطابق فیصله دی ته ملاویږي. سدودن په ډیر منع کېدلو سره ډیر غټ منع کېدلو یعنې دی ګویا که ستا له خوا هم نه راځي ځکه چې دې ته پته ده چې که پیغمبر علیه السلام لزو زمونږ خلاف فیصله کېږي نو ستا نه دی منې کېږي او بل چا له ځان رسي. فکیف اذا اصابتهم دا کیف چې دی تفسیر کبیر وی عرب چې کله یو مسله او یو ډیره سخته مسلې او چا باندې را رواني هغه ته فکیف انت اذا کذا ستا په هغه سهلي چې که ته باندې دا حالات راشي نو دا په دغه محاوره کې استعمالي
چې کله یو انسان باندې سخت حالات را رواني، مصیبتي پریشانی وي او د سامنا نشي کولی، نو دا وخت کې عربي فکیف انت اذا کان کذا، کله چې داسې وشي بیا وستا سهالي او سبق خانه. نلتم قرآن فکیف اذا اصابتهم مصیبتنا، الله ته د خلکو منافقت معلوم دی. الله تعالی خو به داسې موقع راولي چې دا منافقت کلو شي او ظاهر شي، دی خپل منافقت پټي، لیکن الله تعالی خو ګوري او داسې موقع به خامخا راولي چې په هغې سره به دې منافقت ښکاره کېږي به، او چې کله دې منافقت ښکاره شي او دې وشرمېږي او ذلیله شي، په دغه به دې بیا څه حالي. اذا اصابتهم، کله چې ورسېږي دې ته مصیبت، یو مصیبت چې دی اصاب یصیب اصابتن، د هغه ځای کې وي چې کله تا یو ټارګټ او یو نهه یو هدف مخامخ لګولی دی او ته غشي ولي هغه بالکل په ټارګټ باندې ولګي، په هغه هدف او په نهه باندې ولګي، نو دې ته مصیبت وي. دې مصیبت ته مصیبت ولې وي؟ الله تعالی چې چا سره دې اراده کړي چې دا مصیبت په پلانکی باندې راشي، نو په هغه باندې لګي، په بل چا باندې نه لګي. دا څومره پریشانۍ او څومره مصیبتونه او څومره بیماری یا څومره ازمایښونه چې راځي، دا څه باران نه چې د چا په سر پرېوته نو بس هغه باندې راغی، دا د ړوند د لاس غرګې نه چې د چا په سر ولګېدو. الله جل شانه اراده کړي چې دا پریشانی دا مصیبت دا هم په دې پلانکی باندې راځي، په هغه باندې به راځي. داسې نه کوي چې غلطي وشي او د یو په ځای بل ولګي، کرے کوئی برے کوئی، دا دنیا قانون دی. الله جل شانه داسې نه کوي چې کی به یو سو او مصیبت په بل باندې بیا راځي، نو الله تعالی چې چا سره اراده کړي په هغه باندې به راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعب رضی اللہ عنہ تم دک خبره کی، مشکات شریف کې روایت ده، وی کعب په دې خبر ځان خپ ویا کا، وعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، په دې خبر ځان پویا کا چې دا کم مصیبت پتا باندې راغی، نو دا یقین کا چې دا د ما د پارو دا په بل چا د پاره نو، دا ما ته الله تعالی ما لپاره لیکلو، دا بل چاته نشه رسېدی. دا مو وایه که چې دې موقع له نوې راغلي نو ګنې بس شوی به ومه، دا هم ستا لپاره دا لیکلو ته ولم دکه ځای له راتلی به. او بیا نبی علیه السلام فرمایي په دې خبر هم ځان پویه که چې کم څیز ستا دپاره نه دی لیکلی شوی نو تا له څوک هم نشي درکولی، ځکه ستا لپاره لیکلی شوی نه دی. نو دې مصیبت ته مصیبت ځکه وایي چې دا د چا دپاره لیکلی شوي په هغه باندې سیده راځي او دا غلطیږي نه. نو مصیبت یو مصیبتو بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغې دا با سببیت دپاره دی، قدمت ایدیهم چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دې، دا کنایه د دې نه چې کوم دي بد اعمال کړي دي، دا قدمت ایدیهم چې د دې لاسونو وړاندې لېږلي دي چې کوم دي نافرمانۍ کړي دي او کوم کارونه غلط کړي دي، د هغې وبال په دې باندې راغی. نو دا نه چې ګنې کارونه صرف لاسونه کې، ټول بدن ته نه مراد دی، خو چونکې زیات تر کارونه خلک په خپلو لاسونو باندې کې، او دا موږ عام محاوره کې هم داسې وایو، پښتو کې پردو کې وي د خپله لاسه مې ځان سره وکړو. نو کار یې دا نه چې ګنې لاس کړي، خولې به یې کړي، خبره به یې غلطه کړي، قدم به یې غلط اوچت کړي، خو خلک یې په خپلو لاسونو مې ځان سره داسې وکړو. نو مراد خپل ذات وي، بما قدمت ایدیهم چې ردی نفسونو چې کم اعمال مخکې دي لیږلي دي او د هغې وبال په دې باندې راغی. ظاهره خبره د غلط کار انجام به غلط وي، وبال به غلطي، دی منافقت کو د هغې وبال او د هغې انجام غلط راغی. لکه دغه بشر منافقو که د نبی علیه السلام نه بعد عمر رضی الله عنه نه وي راغلی، دا مصیبت به ولې راته په ده باندې، دی به ولې قتل کېدو، په دغه فیصله به خوشحاله شي او راغلی به واپس او نیس به هم نه کېدل به، او دغه مصیبت په دې باندې راغی او دا ردی د بدو عملونو د لاسه د منافقت د وجې نه. نو ثم جاؤوکه، بیا راشي دي تا ته د هغې وارثانو، یحلفون بالله چې دي قسمونه خوري په الله تعالی سره، چې راشي تا ته ټول به دي قسمونه خوري. حالانکې پکار دی چې ویلې وی چې زمونږ سړي غلط وکړو، داسې نو پکار دله، د پیغمبر د فیصلې نه بعد دله نو پکار چې دی عمر رضی الله عنه له تلو، الټا دی له معافي غوښتل پکارو چې حضور تاسو تکلیف ورسېدو، الټا رالو
نو د خپل منافقت د پټولو د پر نور دروغ یې شروع کړو او د الله په نوم باندې قسمونه پیغمبر مخې ته خوړلو. خو ته په پیغمبر باندې وحی راځي زموږ منافقت اسنه مزید ښکار شي، نو د پیغمبر مخې ته په دروغ قسمونه خوري چې جی ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. زموږ د ملګری اراده غلطه نه وه، بې ادبي نه وه، ګستاهي نه وه، انکار نو. مقصد دا و چې داسې فیصله وشي چې منظومانه وي، مصالحتي او دواړه فریقین خوشحاله شي. روح المانی بل واقعه لیکلې ده د آیت د شان نزول مطابق. په سن کې هجره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه بنی المصطلق وکړه. دې ته غزوه المریسی وایي. مریسی یو چشمه و یو چینه و. دا چینی په غاړه باندې دا قوم امادو بنی المصطلق. نبی علیہ السلام په دې باندې حمله وکړه. د دې تقریبا 12 کافران قتل شو، باقی نبی علیہ السلام ټول گرفتار کړو. په دې جنگ کې نبی علیہ السلام ته ډیر لوی مالی غنیمت ملو شو. 2000 اوخان ملو شوی او 5000 ګډي بيزي ملو شوی او ډیر په کثیر تعداد کې قیدیان رالو. په دې کې دا جویریه رضی الله تعالی عنها دا د حارث بن نزار لور و. نو دا چې کوم صحابي په عیسی کې ورسېدا د جویریه رضی الله عنها دغه صحابي ته و چې را ما آزاد کړه تعالی پیسې درکما. دې ته مکاتبت وایي. بس صحابي وته یو مقدار د مال یاد کو چې دونه پیسې ته مال راکړه ته وځه آزاد کما. دې سره پیسې وینا نو دارل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د نبی علیہ السلام نه مدد طلب کو چې یما باندې قرض دی کتا سو مال پیسې را کې نزب آزاد شمه. نبی علیہ السلام چې وکړه چې سردار لور ده د حارث بن نزارو. د نبی علیہ السلام تو فرمایل ک چې رضا دینه بهتر آپشن تا ته درکما، ستا دا قرض بم خلاص شي او بتا سره په خپل نکاح وکما. دا نورم خوشاله شو چې دینه لوی اپر سکی دی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې هغه پیسې ادا کړو. نبی علیہ السلام دا آزاد کړو، بیا وسره نکاح وکړو. صحابو ته چې کله پته ولګېدا چې جویریه رضی الله عنها امهات المؤمنین شو، نو د دې د قوم خلق خود صحابو قیدیانو غلامانو وینځي وي ناغي په دې وجه باندې چې د نبی علیہ السلام سرګنې شو داخله کو نه په دې اعزاز کې ټول قوم آزاد کو چې څونه غلامان او څومره وینځي او څومره خلکو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د یو قوم د پاره د جویری نه زیاته بهتره حزب بل نشته چې د هغې د وجې نه پوره قوم چې هغه آزاد شو، فی سبیل الله مفتو کې آزاد شو. خیر دی واقع کې نبی علیہ السلام چې واپس راتو یو صحابي د جهجاه رضی الله تعالی عنہ، جهجاه بن مسعود رضی الله عنه دا ډېر مزاقي و. دبا دا انگت منگت یا چولی و مزاق بیکو. دا مهاجر صحابی دی. بلی و صحابی دی انصاری سنان رضی اللہ تعالی عنہ. نو دا جهجاه رضی اللہ عنہ چی دی دا انصاری صحابی دی شال یو گزار ورکو. نو بس هغه په دې خبره باندې غوسه شته ما کم ځای له لاس وړو. چا غوسه شنو ما هی وته راواړو د دې خپل من کې تو مې وشو. دا بعد وقت دا مذاق هم نی په کار ارچا سره دین هم لې مسلې جوړې شي چې کله تو مې جوړ شنو. بس دی انصاری صحابي خپل قوم ته आवाज وکړ یا للانصار، اے انصار راشه شبا. او دا आवाज به د سر د جنگ د پاره وو چې توري روباسه او راځي. دلته دی مهاجری خپل قوم ته یا للمهاجرین، اے مهاجرون راځي. بدوالو فریقینو توري روباسه قریب و چې بس جنگ شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو فورن من تراغه و دا سری دا د جاهلیت خبرې وي چې تاسو یو بل ته आवाज کوي په دې خبر باندې زه موجود یم، تاسو د جاهلیت आवाजونه یو بل ته کوي. یو صحابي و چې رچې دې سړی دا چلو کونو دی پلانکی زی ولا گزار را کړو. نبی له سوي دعوها دا خبره پرې ده فینها منتنه دا بدبودار خبره ده، دا خبره مکوي بس کې. نو دا عبد الله بن ابي بن سلول چې دام انصارو کې مطلب د خزرج قبیله و. نو دی خبر شو
چې زمونږه سړی له مهاجري گزار ورکړی دی. نو ده ووایي دا مونږ داسې د خپل لاسه وکړو. نو ده یو جمله ووایي سمن قلبک یأکلکا، وی سپي باندې خوراک وکړه نو سوره بیا کا بیا په تا باندې چک لګي با. اشاره څه طرف ته وه چې دا مهاجرین دی خو نار نور وو، دی له مونږ مدینه منوره کې ځای ورکړو، مونږ سره خپل کورونه تقسیم کړو، مالونه مو سره تقسیم کړو، خوراکونه مو سره تقسیم کړو، نو دی اوس په مونږ باندې راوچتېږي. نو ده د خپلو ملګرو ته وایي چې اوس هم ستلي راغلي نه دي، هر څه پې بند کړئ، خوراک او څښاک پې بند کړئ، دی به خالي لاس پاتې شي، دی به خواره واره به شي. او ده دا وایي که چېرې مونږ مدینې ته لړ شو که نه نو لا یخرجن الاعز منها الاذل، عزتناک خلق به راولګي، ذلیله خلق به وباسي. نو خپل ځان عزتناک یادو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اشاره دا ګڼي ذلیله خلق ته نعوذ بالله. دې کې دا زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ الناس خو دې ټیم نوجوان لکو دا خبرې اورېدې نو دی راغی او د سعد رضی الله عنه ته دا خبره وکړه چیرې جی کاکا جی دی عبدالله بن ابی بن سلول خدا بکواسات وکړو، وی تا دا خبره په خپله اورېدلې وي؟ او ما په خپله اورېده. هغه راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چېرې دا عبدالله بن ابی بن سلول خو جی دا خبرې وکړې. نبی علیه السلام دی راوغوښتو، بدا خو منافقو دروغ ویل، خو دې دا څه مسلې نه وه، شورو شو قسمونه یې وخوړلو چېرې چې داسې خبره اورې شوې نه ده. مونږ خو صرف د فریقینو منځ کې د مصالحت خبرې وکړه، خو داسې څه منفي خبرې خو مونږ نه دي کړي. او دا خوړو کې الګ ته د بس اورېدلي نه څه بل څه بیا اورېدلي، داسې انداز کې لکه دا ډېر چرب زبانو د دې بعد انسان دا ژبه سمه پستهی که نه، نو داسې پسته ژبه کوله وکړه او داسې قسمونه او داسې دلایل یې پیش کړو چې الټا زید رضی الله عنه یو قسم قصوروار وګرځېدو. زید رضی الله عنه وایي که دونه خفه شوم دونه چې راله ما په خپله خیمه کې کېناستمه، بار نه راوتمه، وي دونه خفګان ما ته چرته هم نه ورسېدلی. دې کې الله تعالی سورة المنافقون نازل کو، پوره صورت راغی په دې 28مه سپاره کې دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام زید رضی الله عنه راوغوښتو او ته وی چې ان الله قد صدقك یا زیدو، اے زیدا الله ستا تصدیق کو، الله ته رښتینی کړی. دې وجه نبی علیه السلام فرمایي چې د زید غوږونه صحیح غوږونه دي، دې چې ساوري دا صحیح اوري، بخاری کې روایت دی. نو دا منافق چې عبدالله بن ابی بن سلول دی را خپل صفایې پیش کولې چیرې چې د ما مقصد د فریقینو منځ کې صلح پیدا کولو، ما څه غلطه خبر نه کړې. نو دا آیتونه وي د هغې باره کې دي، روح المانی وي. ثم جاءوک، یا راشي دي تا ته، یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په الله تعالی سره، د الله په نوم باندې قسم خوري. د دې نه به لوی ظلم بل سي چې انسان په دروغه د الله په نوم باندې قسم خوري. یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په الله تعالی سره. مشکات کې روایت ته جلد ثانی کې عیسی علیہ السلام مخې ته یو سړي د الله په نوم باندې په دروغه قسم وخوړو. عیسی علیہ السلام بېهوش شو چې یو سړی د الله په نوم دروغ ویلی شي، چې ته د الله نوم والي چې په خدای پاک باندې قسم چې داسې خو داسې لا انسان کولی شي چې د الله نوم دې دروغ لپاره استعمال کړي. د الله نوم خلک پریشان نه استعمالي په قسم کې، قسم مخره څه ضرورت دی، تلا په دروغ باندې استعمالي. نو یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره. ان اردنا، چې موږ اراده نه وکړې، دا موږ چې فیصله بل چا له وړه، زموږ بل څه اراده نه وه، الا احسانا، احسان ویل کېږي نیکۍ کولو ته، او مراد د دې صلح کولو. موږ ښېګړه راوسته، موږ د نیکۍ اراده وه. و توفیقا، او د موافقت راوستلو. توفیق د دوو کسانو منځ کې، د فریقینو منځ کې موافقت راوستلو، میل ملاپ راوستلو او جوړښت راوستلو ته وي. اولئک الذین، دا کسان دي، یعلم الله، چې پیژني الله تعالی ما فی قلوبهم، هغه څه چې په زړونو د دې کې دي. د دې په زړونو کې صرف نفاق دی، الله ته د نفاق پته را نو دا خو هر چا ته به چې الله تعالی ته درس علم دی. بیا ولې دا خبره کوي؟ تفسیر کبیر دې کې مبالغه ده. عرب چې کله داسې خبره کوي
ورده علم خو صرف الله ته دی. د مبالغې د پر دا خبره کی ورده علم خو الله تشته کنه نو چشته نه څه مطلب امر دې فیصله بیا کی. فاعرض عنهم پس ته اعراض وکړه د دینا مخت نه واړه څه مطلب دی له سزا مو ورکوا. یادا وته ما چې تاسو خو ګوره منافقان یې په ظاهر کې یو سوی دنه ګوره بل شان یې نه ته دینه اعراض وکړه او سزا ولا مو ورکوا. یادا دی مطالبه کوله چې زمونږ د مقتول دیت به ادا کړي نو اے حبیبه اعراض تی نه وکړه دیت نیت مو ورکوا. دا منافقان دی او استاد فیصلې نه بعد چې بل چلو دی په دې سر کافران شو او د منافق او د کافر وینا دا حدر دا یعنی دا صدیت او ستاوان د دې خبرې نشته. وعظهم او تنصیحت کدیتا وعظ نصیحت کولو د خیر خواهی خبرې وته وکړه چې هغه ولاړو د خپل انجام ته ورسېدو. تاسو کم از کم منافقت مکوئ، تاسو کم از کم غلط بیانی مکوئ، کم از کم د ظالم حمایت مکوئ، کم از کم دا چې په کوم اراده دا خنه ده تاسو هم توبهګار شر دینا. وکلهم فی انفسهم او آیت دیتا فی انفسهم روح المانی وی وکلهم خالیا لا یکونو معهم احدنو دی سر په تنهایی کې یوازې خبرې وسرو کا او یوازې دی پویا کا د خلکو مخکې مه پویا کوه ځکه چې دی بې عزتي ونشي. قرآن څومره دی خیال ساتي دی په تنهایی کې په یوازیوالي کې پویا کا چې ملګریم غلط کارو کو داسې نو پکارو تاسو دا حمایت مکوئ توبه وباسئ. اوس هم څه تلې راغلي دي وی دی ته په تنهایی کې نصیحت وکړه ځکه چې عرب وی چې چاته د خلکو مخکې نصیحت کول دا دغه ملامته کول دي. کته چاته نصیحت کې نه یوازیوالي کې وکړه چا کې څه برایي دا څه کمې کو طاهر د خلکو مخکې ورته مه وایه چې داسې مه کوه دا خو تا ملامته کوي او شرمې یې. که ستا هغه سره خیرخواهي مقصودي یوازې کا او په خاموشۍ کې دغه د عزت خیال وساته خاموشۍ کې ورته نصیحت وکړه. ای حبیبه دی یوازې کا یوازې ورته نصیحت وکړه. وقل لهم او آیت دیتا فی انفسهم په باره د نفسونو د دې کې یوازې ورته ووایه او یادا فی شان انفسهم د دې د ذاتونو باره کې دې ته ووایه. خو داسې خبره ورته وکړه قولا بلیغا وینا مؤثره. بلیغ هغه وینا ته وي چې ویښته کوزه شي. بلاغت څه ته وي؟ حلقی قرآن کې فصاحت او بلاغت دی. نو بلاغت دې ته وي چې کومه خبره زړه ته کوزه شي. د بلاغت مطلب دا دی چې د قرآن هره خبره په زړه باندې اثر کوي دا زړه ته کوزېږي دغه ته بلاغت ویل کېږي. فصاحت دې ته چې خبره د هر چا په سمجھ کې راشي. د قرآن کریم خبرې د امی امپړ دیهاتی عربي نارینا زنانا چې یو ورځ تعلیم یې نه کړي د قرآن په خبرو باندې پوهیږي. دا د قرآن کریم فصاحت دی چې څومره لوی کتاب دی او ګوره د هر چا د فهم مطابق دی. هر سړی چې ګوري ګویا کې هغوی د ما د الله تعالی د ما د ذهن مطابق ماله کتاب را لېږلی دی. د هر چا د فهم او د سمجھ خبرې پکې شته. دا مطلب د فصاحت دی او بلاغت دی پکې د هر چا په زړه باندې براه راست اثر کی. نو بلیغا مؤثره وینا داسې وینا ورته وکړه چې ردی په زړونو باندې اثر وکړي او منافقت د زړونو نه هغه ختم شي او ذهنونه یې کولو شي. او کله چې ویلی شي دی ته راشئ تاسو هغه حکم ته چې الله نازل کړی دی او پیغمبر ته ته به ویني منافقان لره چې دی منې کېږي دستانه په مکمل منې کېدلو سره. پس څه حال به وي کله چې ورسېږي ته مصیبت په سبب د هغې چې وړاندې لېږلي لاسونه دي بیا راشي دی تا ته دی قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره چې موږ نه وای اراده کړې مګر د نیکۍ کولو او د جوړښت راوستلو. دا کسان دي چې الله تعالی پیژني هغه څه چې په زړونو دي کې دي پس ته مخ واړه د دینه او نصیحت وکړه دي ته او وایي دي ته په باره د نفسونو دي کې وینا مؤثره